باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقنه. یو باب تا تقدیر په دې بنیاد چې سړی په دې مطمئن وي چې ترکمه یقین موجود وي. یقین الیقین لا یزول بالشک. یو خبره یقینی طور معلومه ده او بل غالبا شکوک او شبهات دي. نو صرف د شک په بنا باندې یقیني خبره نشي پاتې کېدای. دا اصول دي. د انسان او دس کړي با وضو ده یقیني طور یو دس ده خو شک یې پیدا شي. شک نو کله چې انسان حدیث نه ویلي نو د لویه مسله کې مبتلا شي چې اوس څه وکړم. او بیا شک خلک څه ته وایي؟ تساوي الطرفین ته وایي. یعنی یو طرف ته دا وي چې کړی مې دی بل خوا وایي نه مې دی کړی. دې لپاره ښه دا وي چې د نفوسو په علاج باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول نه ښه پوهېږي. یعنی کم سړی چې هغه د نفس علاج کوي پکار دا وي چې هغه حدیثو نه واقف وي. په دې څیزونو د هغه واقفیت وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څیز علاج څنګه کړ دی. موږ دغه شان کول پکار دی. تاسو د دنیا هر یو قانون وګورئ چې کله یو ملک کې یو فیصله 800 کاله مخکې شوې ده بالفرض او عدالت کې موجود وي او نن د هغې نظیر یا مثال راشي نو خلک هغه منی راواخلي او د هغې مطابق دا حل کړي. دا دنیا په هر نظام کې دی. اخر مسلمانان دا ولې نه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق یا د هغه د سنت مطابق د خپلو موجوده مشکلاتو حل تلاش کړي. ولې نشي تلاش کولی؟ د هغې وجه نه لایقتیا نور څه نشته دی. خو د دین سمج نشته دی نو خیال لایې چې رګنې مونږ په بل څیز کې علاج ګورو. بل څیز کې علاج نشته. علاج دی صرف قرآن و سنت کې. حدثنا علی قال حدثنا سفیان. دا علی چې کوم دی علی ابن المدینی دی. علی ابن المدینی او دا ډېر لوی سړی دی. علي بن عبدالله المدینی. سفیان دلته چې کوم راځي سفیان دا سفیان ابن عیینه دی. سفیان ثوری نه دی. امام بخاری و فرمایل مستصغرت نفسی ما بخپل ځان لوکه نه ګڼو مگر د علي ابن المدینی په مخ کې. د هغه مخکې ما دا ډېر ماشوم ګڼو چې زه څه پوهېږم نه. زما لوی سړی دی. هغه وی حدثنا الزهري موږ ته حدیث بیان کړی د زهري. امام زهري محمد بن مسلم بن شهاب زهري بنو زهرا د خاندان دی. دغه ته زهري هغه روایت کوي د سعید بن المسیب نه. حدثنا الزهري عن سعید بن المسیب وعن عباد بن تمیم. زهري دوه کسان نه روایت کوي. د سعید بن مسیب نه او د عباد بن تمیم نه او دا دواړه عن عمه. سعید بن مسیب هم د عباد بن تمیم د عم نه روایت کوي او عباد بن تمیم هم د خپل عم نه روایت کوي. عبارت مطلب دا دی انه شکا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه. در عام بارے کے اختلاف سے عباد بن تمیم دنم دے عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عام چکم دے غدا عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی صحابی دے. انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا حدیث سکرتا اس پر صحیح مسلم کے گو رہے دالتا و الفاظ وی چې شکیہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شکیہ ماضی مجهول داسې چې فاعل نه ذکر. احادیث دې باب کې موږ راځم نو پدې ځان مطمئن کول پکار دي چې دا
کم صحابی دے عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ شکایت هم دکړو تکلیف هم دته اصول لای چې کله یو سړی خبره کوي نو کله په یو پیرای کې کوي کله په بل پیرای کې کوي خبر راغی انداز داغي جدا جدا نو کله هغه دا وی چې شکایت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله وی یو سړی شکایت وکړي کله ما شکایت وکړي کوم چې منکرین حدیث وی ناغی سو وی چې دا جی مطمئن نه دی یو سو یو کله بل سو خبره ده نه ده د خبرې تعبیر خلق په مختلف اوقاتو کې په مختلفو طریقو سره کوي دا عادت تر انسان په دې وجه ته استراب نشي ویل استراب جدا شي استراب هغه چې د یو بل مخالفت دي دغه مخالفت نشته شکا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل الذي شکایتو که رسول الله ته هغه سړي یخیل الیه چې هغه په خیال کې راتلل یو سړی دی اصله داسې چې داغه په وهم کې راتلل داغه په خیال کې راتلل انه یجد شیء فی الصلاه چې هغه څه شی په موږ کې محسوسه یو سړی دی شکایت ته ورته هغه وایي چې یا رسول الله یو سړی دی ځان یادوي که نه یو سړی دی او هغه ته په مانځه کې خیال راځي چې زمانه سوزي د دې ټولو خبرو مقصد څه شی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس د آداب او خیال ساتل دا نه وی چې یا رسول الله یو سړی او داغه شکایت داري چې داغه نه په موز کې ټیز یا پوس کې اوسي مقصد هم دا کوي لیکن دا خی ته دا چې د یو مجلس د آداب او خیال ساتل دا پکار بای زینو کې یو سړی پوېږي نه په غونډه او ځړ باندې نو بیا ته خامخا نارنج وای په بعضې موقع دا چې ته بار ځای کې بس نارنج وای کله کله سړی د توریې او کنایې هم کار اخلي نو دا د مجلس آداب دي د مجلس آدابو باندې ځان پوهول پکار دي چې دې وخت کې د مجلس رخ کم طرف ته دی او مالا په کم رخ باندې خبره کول پکار دي اکثر دا خبرو کې چې جنگ جوړ شي ولې جوړ شي هغه د مجلس د آداب او خیال ونه ساتل شي یو سړی بس تا ډېر ښه دوستي هغه د ګپ په موډ کې نه او تا سره ګپ لګول شروع کړه دا خپل وایي که مته مې حیران چې پاک راو ما څه غلطي کوو دا غلطي دې کړې چې ته دا په موډ نه پوه دې دا خیال ساتل پکار وي دا نه ده ضروري چې یو سړی ستا استاد دی ستا ملګری دی ستا ښځه ده ستا خاوند دی او تا دغه په موډ باندې هر وخت پوهېږي دا نه ممکن انساني موډ چې کوم دی دا ہر وقت بدلیږي یہاں مزاج بدلتے ہیں موسموں کی طرح دا بدلیږي په دې وجه آداب او خیال چې سړی نه ساتي نو هغه داسې قسمه خبرې واوري چې هغه بیا د هغې توقع نه کوي نو دا د ادب خیال ساتي سره د ده په خیال کې راځي چې د مومي څه شی په موز کې څه مطلب زمانه مانځه کې ګنې څه شی خارجېږي دا د خیال کې راځي دې ته شک وایي فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تش په خیال کې پراتلو باندې مسله نه ثابتېږي الیقین لا یزول بالشک چې کومه قاعده فقهي هغه د دې په بنیاد جوړه ستا موز کېدل او په موز کې د اودس موجودگی دا یقیني ده معلومه ده او ستا شک پیدا شو چې اودس مې نه مات یره چېرته بار څه شی نه وي وتلی نو محض په دې شک باندې ستا یقین به نه زایل کېږي څه مطلب ستا مونځ به مونځي ستا اودس به هم اودس فقال هغه فرمایل لا ينفتل او لا ينصرف انفتال بنه گئی انفتال څه مطلب چې پاس یو د مونږ نه روح وږي بل طرف ته اوړي به هم نه مونږ چې وایو سلام دې نه ګرځي لرجې به اصطلاح ده خپله سلام دې نه ګرځي مونږ دې نه ماته یقیني چیز د اودس دی او د مونځ دی ډېرې مونځ نه ماتوي حتی یسمع صوتا
ماشوم والی کې خلک اعتراضونه کوي چې حتی او حرف جر دی که نه دا خپل مفعول له څه ورکوي زیر ورکوي نو بیا ویل دی که صوتن خپل مفعول دی چې څه بېلای به زیر ورکوي که نه دی کې چې داسې راشي نو دی کې ان مزمری حتی ان یسمع صوتا او یجد ریحا خبر ٹھیک شو یعنی حتی یسمعون راځي حتی یسمع صوتا تر دې پورې چې आवाज ووري او یجد ریحا یا بوی محسوس کړي تر درس کې تاسو ته ما وی فرق نه خور ورته چې دوا ذریعې دي دغه زینا د اخراج یو आवाज سره یو بے आवाज نو आवाज ته ضرورت وي تر هفته کې تاسو حدیث کې ویلو او چې کله صرف بوی والے سیز وي نه تا فسا یا فسا وي تو دو سیزونه دي مونږ سره د علم هغه داري چې یا خوده आवाज اوري او دا کیږي انسان کله کله حرکت محسوس کی مقعد کی او دا حرکت په محسوس کېدو باندې د انسان او دس نه ماتېږي تر کې نه چې یا خود بوی نه محسوس کړي او یا د आवाज نه محسوس کړي او ما تیر درس کې تاسو ته ویلو داسې خلک شته چې هغه د استعمال غلط کوي واځي حدیث ته کتابونو کې هم لیکلي دي چې بل فرض داسې هواوزي چې د आवाज نه اورېدلې نه هغه یو داس نه ماتېږي او پنجاب کې تاسو سره شي اندې له مسله جوړه شوې ده هغه د حدیث پورې خان دي چې درکې مې دی आवाज نه اورېدلې سم یو غلطي نه کوي مطلب دی او داس ماتېدل نه کوي دا افراد او تفرید ولې کیږي ته دی وجه دای چې خلق د یو بل د چیړلو لپاره دین استعمالوي دغه نور څه وجه نشته اب کم کافری چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث نه مخالفت کوي تر مسلمانانو کار نه لیکن کاش چې زمونږ خلق د هغې په زړه کې حدیث سره محبت پیدا شي او د حدیث پوه راشي ته محض د چړاولو لپاره امین بالجهر کې رفع الیدین کې نو ستا به خیال ستا به څه حشر وکړي خلک دا درست طریقه نه ده د دې حدیث نه بعض مالکانو بعض موالکو به امام مالک رحمه الله مذهب دا دی چې هغې وایي دا حکم دا کم چې مونږ وایو دا مونځ پورې خاص دی د مونځ د بهر د یو سړي شک پیدا شي دغه شان تخیل راغی دا کم چې دلته کې وایي نو د امام مالک رحمه الله په نیز باندې د هغه حدث مات دی تو جمهور رائے دار چې نه حدث نه مات ولې بنیاد د خبرې دارې چې کده په مونځ کې او که په مونځ کې باري د مونځ نه باري کده مسجد کې او کده مسجد نه بار دی خو چې مونځ کوي نو اودس ضروري دی که نه دی نو کبل فرض دا حکم په دې وجه باندې مونځ پورې خاص کېږي چې دی په مانځه کې دی هغې وجه دا خو دی په مانځه کې دی که دا حکم وجه دغه وي نو بیا خو اودس هغه د مونځ بنیادي جز دی شرط دی نو بیا د مونځ د بهر هم هغې سره دغه رویه پکار ده په دې وجه جمهور د امام مالک رحمه الله سره د مسله کې اختلاف ساتي او د هغه رایې تسلیموي نه که مونځ کې دن نه او که مونځ نه بهر محض په تخیل باندې په شک راتلو باندې او دس نه ماتېږي تر کومه پورې چې انسان یا بوی نه محسوس کړي او یہ आवाज نہیں محسوس کرے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ دلته کې د امام نووي قول لیکل دی چې هذا الحديث اصل في حكم بقاء الاشياء على اصولها دا حدیث دلیل دی چې هر یو شی هغه په خپل اصول باندې محکم ولري دی یو شی هغه حکم دی کم چې د مخکې نه معلوم دی حتی يتيقن خلاف ذلك ترکمه چې دا غي خلاف یقیني نه راغلی یعنی محض په شک باندې خبر نه ثابتېږي ترکمه چې یقیني طور یو خبر نه ثابت شوی ولا يضر الشك الطارئ عليها شکوک باندې مثلا نه ثابتېږي واخذ بهذا الحديث جمهور العلماء جمهور علما چې کوم دي هغې دا رائے اغسته ده
باب التخفیف فی الوضو باب دے پدے باب کې چې سړی دی پاودس کې لږ د اسانتیا نه او نرمۍ نه کار اخلي. تخفیف کموالی ته وایي، سپکوالی ته وایي. څومره چې د انسان اودس کې خفت وي، اسانتیا وي، د اوبو لږ استعمال وي، نو دومره بعد د مونځ کې توجه الله ته سموي. زمونږ خلک د خپل عبادت ډېره توجه په څه ورکي؟ وضو باندې ورکي. نیمه غنټه لګي هلته بیا مونځ په څو منټه کې دی؟ 2 منټه کې. استادان بعضې خبرې کې ډېرې ښې مونږ طالبانو سبق مو وایي نو موږ ته به استادانو ویل چې اودس چې کوم دی طالبانو په شان کوئ او مونځ د شیخانو په شان کوئ. زمونږ کار الټه کوي خلک. زمونږ خلک اودس د شیخانو په شان کوي، مونځ د طالبانو په شان کوي. یعنې اودس چې کوم دی دی کې خفت پکار دی. خفت دا مطلب نه چې دا هغه مسنون طریقې نه لاړ شي. دا هم نه دی مطلب چې ته پای کې فرض پرېږده. خو دا کم زمونږ خلک چې 19 او 23 منټه لګیا او دومره ټایم خو به رسول الله په غسل لګاو وګې دی نه کم دی لګو. دا څومره اوبه چې مونږ په اودس لګو دی نه کم به رسول الله په غسل لګولې، په فرض غسل به لګو. یقین مونږ د افراد او تفرید شکار شوي، دا نه دي پکار. باب التخفیف فی الوضوء. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمر قال اخبرني قریب عن ابن عباس. مخکې دا حدیث ته څه اشارې شوي دي کتاب علم کې. عبداللہ ابن عباس فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخا ثم صلی. رسول اللہ علیہ وسلم نام وده شو حتی نفخا. نفخ د سینې او د خولې اواز چې کوم روزي هغې ته نفخ. تر دې چې د هغه د سینې نه د مرۍ نه اواز د خوب اواز راځي که نه سړی چې وده کېږي څه خړ غونده وکړي. کله کله سړی خپل اواز هم اوري هم یېرېږي چې ما څه چلو وکړه. دا د روح کنیکشن چې کله کټ کېږي که نه نو سړی څه خړ پړ کوي او چې کله دا خړ خړو شي نو بیا دی په ځان نه پوهېږي. د سره خو د روح بلکل کنیکشن په دنیا کې که نه روح ځي عرش لاندې سجده لګوي بیا واپس کېږي خدای په څه نه پوهېږي که نه. د روح د سره کنیکشن پوره وي. ژوندي سړي سره د روح کنیکشن مضبوط وي. خدای باوجود اوده سړی نه سلام اوري نه د خپو په کشار پوهېږي او نه په دې پوهېږي چې غل راغلی دی کمره کې څوک دي. په روح په مرګ کې چې کوم دی په مرګ کې بیا روح د انسان سره تعلق کمزور شي. تعلق یې خو هغه شان ته نه څنګه چې د ژوندي وي. ولې حیات هغه بدل شو، اوس هغه اضعف تعلق دی، ټول نه زیات کمزور دی. نو په دې وجه د قیاس مسله که راشي نو قیاس دا نه مني چې ګنې مړه دی اورېدل کوي. قیاس نه تسلیم. قیاس دا وایي چې څنګه ژوندي سړي کې کله ساه نه اوده نو ده نه اورېدل، نه لیدل، نه سلام اورېدل. لهذا مړې وه نه سلام اوري نه به د خپو کشار اوري. د احنافو مسلک دغه دی. دلته حنفیت نشته دی که نه، خنفیت دی که نه. پوزې کږي دي. حنفیت چې نه اصول لغوي. د احنافو مسلک ځکه دغه دی چې مړی نه اوري. ان المیت لا یسمع. او د هغې مبنا هم دکه ده چې کله ساه تللی دی نو کم چې ژوندی دی د هغه نه ساه پوره نه دی تللی او کم چې مړ دی د هغه نه روح پوره وځي. ځکه ورته لاش وایي، لاشی. زموږ یو خپلوان هغه به ځان سره مولوي لفظ لیکه. زما والد صاحب ډېر عجیبه مزاج دا تیرې که ته رقم دی فاضل هغه وایي چې ما پنډه کې دورې تفسیر کړل ته هر څه پته و لېږلی ما هو مبارک قایل کوي ورته سند دې لګ راوړی زه وګورم. ما سره د پنډه سند شیخ القرآن چې به لیکل کو نه به لیکل لا شیخ غلام الله
لاشه به ولګي غلام الله ولګي اجه سنا درونه ورته ورسته استادان ته لاشه غلام الله لګي او ته ته مولوی فلان لګي کته دا بل چا مولوی وي خو ټیک ده دا د خپل سره مولوی دا لکه آداب دي پکاره سره په دې پوښي چې دا بل څوک مولوی سیبو یا مولانا سیبو نو ټیک ده او کله ځان ته خپل شیخ القرآن شیخ الحدیث لګي سارا سر دا والده ودا لاش ورته ولي وای لاش ورته په دې وجه وای چې هغه څه شی نشته اوس څه هیڅ نشته دا مطلب نه دا ګټه ده د خلکو خیال لای چې کله مونږ د مړي باره کې ذکر کوو مونږ وایو دا ګټه شو ولا بیزتی شو نه مونږ دا ته یو حقیقت خیو چې اوس هغه جن نه دی کوم چې په دنیا کې مدا کې حقیقت چې کله انسان ودشي نو داغه روح وزید یو خلقونه کوي دا خلطه نفخه وي او دا وزي باندې کې سود راځي عربو کې څوک خبره په خپل خاون باندې خلاف چې کوم د عدالت ته الله ویلي دا پکاره دې ما طلاق وي ولې نو دې چې کوم دی نو خواب میں خراٹے رہتا ہے دے په خوب کې څه کوي خرړار کوي خرړی ناغي وجدا او سوال نه غبار کې انساني خبره ده ناغي بیا پای باندې استفتاء طلب له او ویلی شو ورته چې خدا کله په دې خفله ټیک دی ته حق حاصل پوه قرآن کولی شي دا انساني سيزونه دي زمونږ هغه توقعات چې کوم دی د خپلې ښځې سره دا چې ښځه دې داسې او داسې او داسې خدا چې دا ښځې داسې نه وي چې زما خاوند دې داسې او داسې دی او داسې یو سړی وایم که چې هر سړی دا غواړي چې زما ښځه دې داسې 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 چا سره تعلق نه وي او ټلیفون دې چاته نه کي او فلان او فلان او فلان چې ښځې دا مطالعه به شروع کړي د خپلو خاوندانو نو بیا به څومره خاوندان چې سره به ښځې پاتې شي دا غیر اسلامي یو رویه ده چې زنانو سره کولی شي دا غلطه ده پکار دی چې سړی د خپلې ښځې نه کم توقع ساتي چې دی په خپله هم په هغې توقع باندې پوره وتراویږي نو خبره به سمه ثم قام فصلى بیا پاسېد د نفخ نه وروسته ګور چې خرړار یې وکړه بیا پاسېد او لمونځ یې وکړه دا چا فرمایل عبدالله ابن عباس فرمایل ثم حدثنا به سفیان مرة بعد مرة سفیان چې کوم دی دا مونږ ته ډېر کړه دا حدیث بیان د عمر بن قریب نه او هغه نقل کو د عبدالله ابن عباس نه هغه فرمایل چې بت عند خالتي میمونه لیلة بتو ما شپه تېره کړه د خپلې خالې میمونه سره یو شپه دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عمل وګورم خالې سره خپل خورۍ یا خپل وراره شپه کولی شي شته محرم نه راغله فقام النبي صلی الله علیه وسلم من الليل دې نه د هغې زمانې د خلقو رجحان معلومیږي چې د هغې رجحان دین طرف ته څومره ماشومان بچیم دا کوشش کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عمل معلوم کړي مونځ معلوم کړي روزه معلوم کړي دا ښه رجحان دا رجحان چې کله کمېده نو حکومتونو به اسلام طرف ته خلق راغب کول انعامات به ورکول علماء الله کانفرنس به کولې سیمینارز به کول ورته زمونږ ملکونو باندې ودلته کې که عالم مړم شي نه پته نه لګي بس معمولی ونه یو جمله د خلکو پوه چې مشهور مذهبي سکالر و نه چېرته د هغه د بچو سو خیال ساتي نه د هغه د مدرسې خیال ساتي نه چې دا سیمینار جوړ کړل همیشه تاسو ګوره انعامات چا له ورکوي خلک دا خلک ډېر مور ډمان وایي فنکاران جوړ دوی ګلوکاران یا فنکاران هغې له انعامات ورکوي کال په کال ورکوي خلک هغه ویني ځکه د قوم مزاج هغه طرف ته روان شوی دی ترتوشي خپل کتاب الحوادث والبدع والنهي عنها کې لیکلی دي
چې څه زمانه کې فلان کې علاقه کې د قرآن مجید حفاظ کم شو، هغه ته ولیکلی شو دلته حافظان نشته، هغه ورته انعامات تقسیم کړه چې کوم سړی په قرآن حافظ نه هغه انعام ورکړو. مزاج باندې عمر رضی الله عنه پوي ته یو موږ سره یو 100 روپے لګاو، چې کوم سړی موږ کوي 100 روپے هغه ته انعام ملوي. بیا ته جماعت کې ځای وګوره، ما ته یاد دي زموږ د جماعت کې چې کله را جوړ شو نو لومبنۍ روزې چراله پی کې وه، هغې عرب موږ له روجي را کولې. دا جماعت به دا هغه دی نه تر ډېره پورې ډک وه، ماښام په بوز کې څه یاد دي که نه؟ د ماښام د روزې باندې کې وه دا بلکل جماعت ډک وه. نن سبا پکې څو کسانې یو ځای به 15 بجې یا 2 کسانې اوس ماښام. دا د قوم مزاج دی، پخوا نه دی داسې. کله چې حفظ خلقو ډېر شروع کړه بیا ورته ولیکلي شو چې جي اوس ټول حفظ ته راغله، یې د هغه نور ته پاتې شو ستا نور علوم. د هغه فرمایل حفظ د پاره چې کوم سکالرشپ وخلم په دې باندې بیا رکاوټ پیدا کړه چې بس حفاظ پیدا کول مطلب و پیدا شو لسته کال لپاره دا ډېر دي. بیا به ګورو که مونږ دا غواړو چې دین ته زمونږ خلق راشي، زمونږ بچي راشي، دیندار دی راشي، د هغې لپاره ښه طریقه دا ده چې د علماو دی حوصله افزایي وکړی شي. زه په دې کې د دې هم نه یم قایل چې دا فلانی بدعتي دی او دا فلانی موحد نه. د علم قدر پکار دی، هغه بدعت او شرک په خپل ځای باندې وي، سره به وروستو کړو، جګړې به وروستو کړو. په دې باندې یو یونټي راځي، یو اتحاد راځي. او کله چې دا ټول خلک یو ځای ناست پاست وي که نه، لیډیسې مې پکې، شادي پکې وي، پنجپیرې پکې وي، جماعتې پکې وي، بیا دا لوښي یو بل سره دا اواز نه کوي. بیا دلته مصیبت دا شی چې دا علما یو بل ته پرېږدي نه خلک، هغې هم ځان له مسایل جوړ کړي چې نخلعو ونترکو من یفجرک، او دې وجې نه مسله یې ګډوډه کړې ده. دا چې کله میل ملاب کېږي نو بیا ډېر څیزونه داسې چې خلک پرېږدي. یعنې بې شمېره بدعات موږ ته معلوم دي چې خلکو پرېښی دی د میل ملاپ نه وجې، چې سره مې سترګې لګي هغې پرېږدي. دا دا اهل حق نه غلطۍ کېږي، دا نه وي پکار داسې څیزونه. دا د هغې زمانې عام حالت دی. ماشومان بچي عبدالله بن عباس و 9 کاله چې نبي صلی الله وفات کېده، دومره غټ نه خو نه و، خو دی په ماشوموالي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عمل ګوري، او د شپې عمل چې ګوري مطلب دا دی چې دی تهجد ګزار دی. د هغه ټایم دا څومره بابرکت زمانه ده. خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. دې ته د پیغمبر د وجود برکت وایي. خلک ولې دیندار دی؟ رسول الله ژوندی دی، او د هغه نوراني بشر چې کله یو سړی په سترګو ویني نو ستا په خیال یو متاثر کېږي نه. او پیغمبر و، سراپا معجزه وه. دا څه بعید نه ده چې ماشومانو کې داسې دي فلان فلان وي. ماشومانو کې معاوض او معاذ کې په جنګ بدر کې کوم مړه نه ښایي، ته سوی چې دا ولې ښایي؟ یعنې د رسول الله د وجود څه برکات وي، او د هغه د عدم وجود بې برکتي ومي. څه چلو شه بیا فقام النبي صلی الله علیه وسلم من الليل، رسول الله د شپې پاسید. فلما كان من بعض الليل قام النبي صلی الله علیه وسلم. یو شپه د شپې څه نه رستو پیغمبر پاسید. فتوضأ من شن معلق. شن ورته څه وایو؟ شن مشک د ګډې بیزې نه چې کوم ګوډې وباسي نو هغې نه یو شی جوړوي مشک. دا د عربو د اوبو عام څیز دی. دا اوسنی نسل یې خو نه پېژني که د یو مشک لیدم نه چې مشک څه شی دی. پخوا مونږ خو لیدل به د بازارونو کې په هغې کې اوبه ګرځولې چړکو مړکو به یې. اوس نشته، دا نوی نسل یې نه پېژني. خو دا شن معلق و، ځوړند و داسې. ځکه بالفرض دا که ته په ځمکه کې دی او د ده غوټه پرانه دی نو بیا به څه چل کوې؟
پیدا غیم توبه نشي اغسطی او تان ټول توشي وي ناغه معلق والته کې چې معلق نه بیا کې دی ځوړندو خود وضو چې کوم کنو خفیفن او دس پکو ہلکا پلکا او دس ہو لیکن ہلکا پلکا ہو یخففه عمر ویقلله عمر کم چې راوی دی نو یخففه ویقلله هغه به دا ډیر خفیف کو ډیر کم کنه ډیر کم بس اله او دس قدر ہوگا یو ساس کو به علت وشل یہ تخفیف خفت چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات کړو او ډیر قلیل وو باندې کړو وقام يصلي پاسید منځ کو فتوضأت نحو مما توضأ څومره بختور دی فتوضأت نحو مما توضأ نو ما مودس کو پاغه طریقہ په کومه چې هغه مودس یعنی معشوم دی عبد الله ابن عباس او د خپل ترور خاون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني هغه په طریقه مې مودس کو حدیث کې راځي کنه چې صلو کما رایتمونی وصلی دا پټول اعمالو کې چې اودس کوي لکه څنګه چې ما اودس کړو دا حکم نارینه او زنانه دواړو ته شامل دی کنه زنانه ته جدا حکم دی ټول دا یو حکم دی په دې وجه دا کم تفریق چې فقه کې لیکل کتابونو کې حدیث کې کتابونو کې چې خدا بدا سے موږ کیدا دي تفریق دلیل نشته که دلیل ډېر کمزور دی لکه صلو کما رایتمونی وصلی دا حکم ټولو لپاره ته دې خلاف ډېر خلک لګیا دي هغه عبدالرؤف سکروي یو سړی دی تقي سیرتی مدرسه کې هغه عورتوں کی نماز نوم باندې پمفلٹ لیکل ہے اور دې باب کې څومره حدیث لیکلي یا ضعیف دی یا موضوع دی ته دې دور دانه ده پاتې چې موږ د مذهب بچو ته الله نه یره پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نارینه هم دی هغه نو دارنګه د زنانه هم نه دی زمونږ خلک څه وایي دا د ښځې دپاره زیات پرده لري ښځه جومات کې لمونځ کوي که کور کې لمونځ کوي بیا د پردې څه ضرورت کور کې چې کمره کې نه سره څوک خو پلار به یو سره خاوند به یو سره په څوک نه یو سره رونه یو سره نو د هغې نه د ستر دپاره د هغې سړي دی چې لاس به تر دې نه اوچتوي تر دې به وجود کړه دا استر ده سجده به داسې کوي داسې به بلا دلیل لګیا دي خلک یو طرف ته اصول داري چې په عباداتو کې قیاس نشته او بل طرف ته ستر وغیرہ په مخه کړي دا درست خبرې نه دي زموږ دا کور والا چې بار مونځ کوي نه خلک ورپورې خاندي دا سړو په شان مونځ د سړو چې څنګه مونځ دی د ښځو شان دی مونځ دی بس بعضې علما پوهېږي نه هغه څه وایي چې جي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړو دپاره دې دا پورې لاس کړی ښځو دپاره یې داسې لاس کړی دا ډېره ښه خبره وه چې کاش چې دې دلیل وی دا خو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل نقل کړی دی څوک وایي چې تر دې لاس پورته کړو څوک وایي تر دې پورته کړو څوک وایي تر دې دا د خلکو د راویانو د سترګو لیدل دی دا روایت بالمعنه دی البته که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واقعي ثابتي چې هغه تر دې ځای پورې فرمایلي چې تر دې ځای پورې د ښځو دپاره کوم نو بیا ټیک ده دا دین کې د دې لفظ ضرورت نه دی نشته تاسو چې موږ سره کېږي که موږ سره موږ مخ یو د هغې تقاضا دا ده چې موږ د حدیث په ذیل کې خپل منځونه برابر کړو دا زونه پرېږده یو طرف ته که دا یو دور و او تاسو د شیخ القرآن جواب وښیم دا به ځان سره کلک وتړئ شیخ القرآن نه چا تپوس کړو چې کله مونږ ګورو د اکثر او بیشتر د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب د حدیث خلاف نو هغه ورته دی که د ابو حنیفه څه غلطي ده حدیث مدون نو او حدیث هغه ته رسېدلی نه لنډ جواب نه ده اکثر هغه به دې کیسټو کې خو دا صرف زه اورم بل څوک نه اوري یعنې حدیث مدون نو
چې کله تدوین نو شو چې کوم شی رسېدلی ټیک ده په هغې عمل کوئ او چې کوم نه رسېدلی نو هغه په خپل قیاس عمل کوئ. اصول لای چې اذا صح الحدیث فهو مذهبي. امام ابو حنیفه فرمایل چې کوم حدیث صحیح ثابت شو نو هغه مذهب دی. تو دې وجه نه چې کله حدیث صحیح ثابت دی او بظاهر ښکاري دا چې د احنافو یا د بل مذهب د هغې خلاف دی، نو مونږ داسې مذهبیان نه یو چې حدیث ته باید پرېږدو. هغه نه ده طریقه. د دې جنجټ نه به ځان راوتل پکار دی. صحابي څه وایي؟ ما دا غونډې اودس وکړو ثم جئت فقمت عن يساره. بیا راغلم د هغه ګسې غاړې ته ودرېدم. پوهېږي نه سړی چې نه پوهېږي د سترګې مه راوباسي چل وکړو کافر جو مونږ دې ونه شي طریقه باندې سړی پوهېږي. وربما قال سفیان عن شماله، کله بیا د یسار په دی شمال وي، یو مفهوم دی ګسې غاړې ته. فحولني فجعلني عن يمينه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سلام نه دی ګرځولی، مونږ نه دی مات کړی، بلکې دې د یو غوږونی هم حدیث کې راځي غوږ راځه هم وروړو غوږ راځه هم وروړو خپل خلاص دی. په دومره عمل قلیل دی، په دې لږ عمل باندې نه د پیغمبر مونځ خرابېږي او نه پې د صحابي مونځ خرابېږي. د عرب یو طریقه کوي که هغه دا کوي چې کله حدیثو کې مرادي ده چې کله سړی مونځ کوي او دله بالفرض پیمه کې څه ګند راغی دی بس چل گئی یا خراش کې راغی دی هغه څلور واړه رکعته په تکلیف کې تېر کړي که نه سلام وګرځوي مونځ مات کړي که بل څه طریقه شته؟ رسول الله فرمایي دی خپلې ګس طرف ته د ګسې خپې د لاندې دلته څه وکړي؟ زمونږ جماعتونو کې خو نه کېږي دا، دلته کې شی نشته که نه. نو لازم نه که دا هر ټیشو پیپر دی یا کپړه دی بالفرض ته هغې کې پوزه سوڼ کې بس نه بس مې یو میسج کته نه عمران خان ته په مانځه کې پوزه پاکه کړه دا شی په دغه کې اچولی جیب کې، نو خلکو د هغې نه یې شو جوړه کړه. هغې چې سره اختلاف خو دا مطلب نه شي دا رسول الله ښکاره حکم کړی دی چې تاسو کولی شئ داسې، په دې فرق نه غورځېږي، دا عمل قلیل دی. یعنې په مانځه کې ستا نه پوزه بهېږي ته به سوڼ سوڼ به کوې بله که نه پاکې وایي ځان ته بېغمه شي. او د فقهي کتابونو کې چې دا لیکلي دي چې کله سړي بالفرض پوزه بهېږي او دی د څادر یو پلو راوالي او هغه داسې وکړي ځان پورې ومږي، نو آیا مونځ به ماتېږي که به نه ماتېږي؟ هغې وایي نه ماتېږي. ولې دا عمل قلیل دی. نو بیا دا وایي چې دا نخامه پاکه ده که پلیته ده؟ ته نخامه وایي که دا پاکه ده، خو هر پاک شی خلک خوري دا ضابطې خلک زده کوي که نه، هر پاک شی د خوړلو خو نه. نخامه پوزه کي د پوزې کڼ ته نخامه وایي دا پاکه ده. پاکه دا مطلب چې نجس نه ده. نو که دا ستا د سپېمې نه بار راووته او په کپړه لګېدلې ده او د عذر د وجې ته مونځ کوې ورسره څه فرق نه غورځېږي. دارنګې د مرۍ خراش کې هغه هم که بهر راووت هغه ته کولی شي رومال کې مچولی شي جیب کې مچولی شي. دا ټول عمل قلیل دی دې دپاره چې زه خپل مونځ صحیح وکړم. زموږ خلک به ټول مونځ کې سوڼ سوڼ به کوي، هلکه سوڼه یې کوي هغه به کوي ځان کا په مسله چې نه پوهېږي نو دغه حرکات کوي. دا غلط حرکات دی. کاش چې دا خلک په عمل قلیل او عمل کثیر پوه شي. تحویل قبله کې تاسو ته ما ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مخ شمال طرف ته و چې امام دې ځای کې ولاړ وي او مقتدیان دغه ځای کې ولاړ وي او دوه رکعاته مونځ شوي او حکم وایي چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. اوس بس چل کېږي دې په خپل خپل ځای باندې ټرن وکړي. که په خپل خپل ځای ټرن وکړو نو بیا خو مقتدیان امامان شو او امام څه شو؟ مقتدي شو. ستا عقل هېڅ سل وشوي. یو کامن سینس ستاسو وایي چې رسول الله خپل ځای پرېښود لړ د هغې نه بل طرف ته مخې ته ودرېد. نو دا یو صف تلل شو که نه، یعنې چې خپل ځای پرېږدي د امام او د مقتدي په منځ کې صف وي که نه، نو یو صف خو هغه شو
بیا چې اخوا مخ کې ځي نه به یو صفي کې بنئ فقې کتابونو کې چې دوه صفو برابر که سړی لړ شي نو فرق نه ورځېږي چې پیسه استاد نه پوهېږي نو ته څه پوه شي هغې دغه مطلب دی مثلا تا نیت تړلی دی او مخکې په دویم صف کې ځای دی ستا مخکې ځای خالي شو هلته مخکې تللی شي دلیل څه شی دی دلیل دک عمل دی کوم چې تحویل قبله نو دارنګې تر دوو صفونو پورې مخکې هم تللی شي ښي طرف ته هم تللی شي ګس طرف ته هم تللی شي او شا ته هم تللی شي خو دې مطلب دا نه چې ته نیت دلته ته داسې منډې وهه دا مطلب نه شه دې خو مطلب دی تا ته ضرورت پېښ شي نو ته دغه کار وکړه دا نه چې ته هلته کې اودس وکړه هلته کې نیت تړلی دی نو روان شو چې دوه صفه اجازت د مسئلې یا د یو څیز غلط استعمال دا د بېوقوفو خلکو کار دی دا نه بېوقوفان مه جوړوئ باید چې سړی په دین باندې ځان پوهه وساتي دا ډېر بېکار شی دی ځکه حدیث کې دا راځي چې عبدالله ابن عباس فرمایي رسول الله زما غوږ وروړو سزا پته ورکوي که نه سزا خامخا شړپا نه وي خو غوږ مې وروړلم سزا وي په دې بلې غاړه ځای کړم ثم صلى ما شاء الله بیا مونځ کو ما شاء الله څومره مونځ چې الله وخت دوه څلور شپږو اتو لس دولس لګیا ثم اضطجع فناما بیا ډړو لګوله اوده شو حتی نفخه تر دې چې بیا اواز شروع شو ثم اتاه المنادي نو بیا هغه له اواز ورکوونکی راغی مؤذن راغی طریقه به دا وه چې اذان به وشو او بیا به د اقامت کېدو نو اقامت کوونکی به راغی او رسول الله ته فرمایل چې یا رسول الله د مونځ ټایم دی رسول الله سلم به د کور نه راوتلی شروع شو دلته کې به اقامت کوونکی اقامت ووي اول اول داسې کله به اقامت شي او رسول الله سلم به ټیک د خوب نه وپاسېد لیکن هغه انسانو کم ضرورتونه چې مونږ او تاسو ته پېښېږي هغه رسول الله ته پېښېدل یعنې کله به هغه ته لامبلو ضرورت د خوب نه مخکې به یا د مونځ نه وروستو به هغې همبستري کړه ازواج مطهرات یعنې به څوک نه خبرې څه دي دلته به اقامت شو ملګري به ولاړو او به لامبل هلته تکلیف به راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا تقوموا حتى تروني اقامت دپاره تاسو مه ودرېږئ تر کومه چې تاسو زه لیدلی نه یم چې ما ووینئ بیا ودرېږئ دې نه زمونږ خلکو څه کار شروع کړو دا امام ناست دی دا پنجاب تللی شي عجیبه عجیبه څیزونه به ووینه امام ناست دی مقتدیان هم ناست خو چې کله امام اقامت کوونکي قد قامت الصلاه وایي ټول پاسې هغه ټایم صفونه درلې دا ولې لا تقوموا حتى تروني هغه عجیبه خبره زمونږ علاقو کې دا مسله دی قد قامت الصلاه وایي نه سمدستي امام صلی الله اکبر شروع کړي ریلګاډی روان دا هغه خپل کتابونه هم نه ګوري د خپل استادانو غوښتو بابا جی شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین رحمت الله تعالی علیه ډېر لوی سړی و د ډېرو لویو لویو خلقو لکه د پنجپیر شیخ القرآن استاد دی د حدیث ډېر لوی سړی دی مشکات المصابیح باندې هغه خصوصي کار کړو او کم مشکات چې مونږ د مولانا عبدالسلام صاحب رحمه الله نه ویلو هغه مشکات چې کوم دی پای باندې هغه کار موجود و چاپ شوی هم دی کتاب دا اوس هم شته عام ملاوي هلته په حاشیې باندې لیکلي دي چې زمونږ د علاقو کې قد قامت الصلاه باندې خلک که مدرېږي امام الله اکبر وایي دا بدعت دی جایز نه دی دا مونږ چې کله مشکات وي هغه زمانه کې دا مسله مونږ زده کړه لوی لوی خلک دا خبرې هغې کړي دي لیکن زمونږ خلک ګوري نه په کتاب نه ګوري او نه پوهېږي د غورغوشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله د هغې حدیث سره ډېر کافي تعلق مونږ چې
کله دور حدیث کو تر دغه زمانه پورې د پنډای شیخ القرآن هغه استاد د حدیث جواهر القرآن باندې د مولانا نصیر الدین غرغشتوی تقریر هم شته پنډای شیخ کتاب دی پای هغه تقریر په دې بنیاد د دور حدیث کوم طلبا وراتل ناغي له بعد کتابونو او دارنګ د هغې د پګړۍ خرچه تا نصیر الدین صاحب د کور نه راغله موږ ته هم چې کوم پټکۍ په سر کړو هغه هم د هغې دا بعضې کورنۍ داسې الله به یې خوبۍ پیدا کړي اوس پته نه لګي چې دا اوس شته که نشته چا چلاغه کې چا چلاغه کې دا ډېر لوی سړی و ډېر لوی خلک د شاګردان دي ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فآذنه بالصلاة کله چې امام ناست دی نو ټول یو ځای ودرېږي اقامت دیو کی اقامت چې ختم شي د هغې نه وروسته به رسول الله صلی وسلم د صفونو د نیغولو حکم کو بیا دې په دمه الله اکبر وایي فقام معه الى الصلاة فصلى د رسول الله د هغه سره ودرېده مانځه له لمونځ یې وکړو ولم یتوضأ اودس یې ونه کړو یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس شوی دی او د کېدو باوجود هم هغې اودس نه دی کړی دا ولې داسې دي د دې وجه خطابي لیکلې ده خطابي دا خطابي کتاب د دوه جلده کې د صحیح بخاري شرح ده علام السنن فی شرح صحیح البخاري دا ډېر محدث دی دا د سنن ابي داود هم یو شرح لیکلې ده او دا شرح چې کوم ده دا د صحیح بخاري ده واما نوم النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا حتى نفخ وقيامه الى الصلاه من غير احداث وضوء د رسول الله صلی الله علیه وسلم سملاستل داغي د مرینه د خرخراهټ आवाज راوتل او بیا بغیر د اودس نه پاسېدل او موس کول فإن ذلك من خصائصه التي ليست للأمة أن يعتصوا به فيها دا د رسول الله هغه خصوصیت دی چې امت لپاره پای کې څه اوسوه نشته دا خصوصیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصائص النبی باندې خلکو کتابونه لیکلي دي ما د مرګري وایي دا ته چې کوم ویلا پکې نشته مې اوس هغې کتلی نه نو دا مفسر لیکي چې من خصائص التي ليس للأمة أن يعتصوا به فيها دا د پیغمبر خصوصیت دی امت لپاره په دې کې څه اوسوه نشته دی یو خدا معلومه شوه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی ته به دا نه وایې چې اتباع د نبي لازمه ده په هر څیز کې هر چیز کی دا مطلب دې کې هم اتباع کې لیکن نشي کولی والعلة في ذلك مذكورة في الحديث او علت د دې چې کوم دی هغه په حدیث کې ذکر دی او هغه دی چې تنام قلبي تنام عینایا ولا ینام قلبي زما سترګې ودی لیکن زما زړه ود نه بیا فاخبر ان يقظه قلبه تعصمه من الحدث دا دلیل د دې شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زلو داغه بیداری د معصوم ساتي معصوم کوي د حدث څه مطلب که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د په خوب کې به ودسی راغلی نو زلو ورته وخی چې ستانه به ودسی راغلی او که نه راغلی نو ورته وخی چې ستانه به ودسی نه راغلی دې کې فایده ده چې کله د انسان زړه غافل نه وي نو دی پوهېږي او چې کله زړه سره مسله ختمه شوه نو بیا د پوهېدو مسله ختمه شوه وفي حديث سفيان الذي رويناه اولا انه قال عمر بن دينار سمعت عمير بن عمير يقول رؤيا الانبياء وحي رسول الله دغه حدیث چې عمر بن دینار به فرمایل چې د انبیاء کرام علیهم السلام رویا چې کومي خوب هغه وحی ولې ثم قرأ اني ارى في المنام اني اذبحك قرآن نے استدلال کی
ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل ته ویلو زه په خوب کې وینم چې تعالی لوم. څه مطلب شو؟ د هر نبی خوب چې کوم دی هغه صحیح هغه وحی دی. ولې وحی؟ دا هغه زړه ودنې زړه بیداري د وحی د عصمت لپاره. اصل خبر ځکه اوس د وحی د عصمت لپاره الله د انبیاء علیهم السلام شان د نور مخلوق نه جدا کړ چې وحی معصوم پاتې شي. په دې وجه د انبیاء علیهم السلام د خوب حالت او د هغې د بیدارۍ حالت د وحی په باب کې وسئ یو شان دی. يريد بهذا القول أنه إنما منع النوم قلبه ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه. تدې خبره مطلب دا شو چې د وحی د محفوظ ساتلو لپاره الله د انبیاء علیهم السلام زړونه هغه پاغي غفلت نه راولي، پاغي غفلت نه راولي، نو زړه نه غافل کی. وفي الحديث دلالة أن النوم عينه ليس بحدث. دې حدیث دا مطلب هم دی چې خوب بېودسي نه ده. ګوره خوب په خپله څه پلید شی نه دی، سړی نه بېودسه کوي، لیکن انما هو مظنة للحدث. د بېودسۍ د پیدا کېدو ګمان پکې، د بېودسۍ پیدا کېدو ګمان پکې وي، نو ځکه په خوب باندې د عامو خلقو اودس ماتېږي. خوب څه پلیتی نه ده، لیکن انسان غافل شي. چې کله غافل شو، تا مخکې حدیث ویلی دی چې سترګې چې کوم دی العینان وقاء الصح، دا وقا دی، دا مزر د صح. او چې کله سترګې وده شوې نو مزه د صح چې کوم دی هغه ډیله شو. په دې وجه باندې مطلق خوب د نورو خلکو چې راځي نو په یې باندې به اودس ماتېږي. د علام السنن جلد اول صفحه نمبر 76. قلنا لعمر ان ناسا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. خلق داوی چې د رسول الله سترګې ودي او زړه نه وده کېږي. نو عمر ویل سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی. ما د عبید بن عمیر بن قتاده بن سعید دا تعبیر مشهور. عبید بن عمیر چې کوم دی، عبید بن عمیر بن قتاده بن سعید 68 هجری کې مړ دی، تعبیر هغه به ویل چې رؤیا د انبیاء چې کوم دا وحی ده. او بیا آیت کریمه لوستو چې انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراهیم علیه السلام چې خپل زوی اسماعیل حلالو، نو ستا په خیال کې داغه خوب وحی نه وه، نو د یو انسان حلالول دا خو لوی جرم نه وي. خو دا دومره غټ ارتکاب هغه ولې کوي؟ هلک سوچ هم پکار دی. هغه زوی چې هغه وحید دی، ولدک الوحید، تر ډېرې مودې پورې 80 کالو پورې د هغه بچی نشته دی، او ازمایش هم د هغه په باره کېږي او وحی کېږي په خوب کې. که بالفرض خوب د انبیاء کرام علیهم السلام وحی نه، نو ابراهیم علیه السلام غوندې اواه او اواب د خپل معصوم بچی د حلالولو کوشش ولې دی. خو دا دلیل د دې شو چې خوب د چا وحی؟ د انبیاء. دلته کې زموږ هر سړی نبي چې خوب وویني ساوته به ورته به لیدلي اثار وایي دا به غوږونه خوري چې داسې خوب مې لیدلی. ما داسې ډېر خلک ورته هم لیدلي به دي. دوی خپل هر یو خوب د هغې تعبیر ګوري، لکه زما ستا به څه خوب وي، زه اړه خوب نه وینم. یعنې کال تېر شي کال راشي والله العظیم زه خوب نه وینم. چې کم وینم ټاکې بلکل صحیح. یعنې کال کې زیات نه زیات 2 کاله پس یا 3 کاله پس یو خوب زه وینم، بلکل 100% صحیح. زما خپل یقین دا چې دا ډېر خوبونه لیدل دا هم شاید څه بیماري شاید. او دا په دې وجه راځي چې انسان سوچونو کې وده کېږي. که مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عمل شروع کړو، بیا زما په خیال چې ضرورت نه پېښېږي. ما بار بار ویلي دي چې ماسپن سملم
نو مالا تر اوسه پورې مسنون دعاګانې چېرته پوره نه دي ویلې، چېرې مې نه دي ویلې، بلکې ما ته نه شي یاد چې ما چېرته آیت الکرسي هم پوره کړې. دوه جملې به نه ویلې بیا خوب باندې ورغلی. دې لپاره ښه طریقه دا چې انسان د نبي وسلم اتباع وکړي په هر څیز کې، او دومره دماغ ستړي کړي چې دماغ ورته نور بیا د آرام دومره ضرورت دی چې دی نور سوچ نه پرېږدي، وزګاري کار به سمې. باب اسباغ الوضوء. وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء. اسباغ الوضوء سین بے غین اسباغ مونږ ورته پورا کول وایو، پورا اودس وکړه لکه اسبغ الوضوء. ابن عمر به فرمایل اسباغ الوضوء څه شی دی؟ انقاء، صفائی. انقاء صفائی. یو سړی د هغه بالفرض خټې ګړي دي، خټې خټو مې ګرځېدلی که نه، پخوا چې به خټې کولې، اوس هم بعضې خلک کوي پکې بوس واچوي، سوټې پکې واچوي، ګرځي پکې که ته چې دا خپل اختې وینځي، دی به څو ځله وینځي؟ په دې ځله وینځلو پاکېږي؟ د ابن عمر یو عمل دی، هغه به کله کله خپې 19 ځله وینځلې. په روایتونو کې راځي، او صحیح روایتونه دي. بیا خلک هغې باندې اعتراض کړي چې دا خو 3 ځله نه سوا نه شو. نو ما یې کاش چې مونږ د ابن عمر غوښتنې وی که دونه متوکل الله چې د هغه خپه ګډو پیدار نشته. یو سړی چې خپې بلې خپې ګرځي، نه خپلې خپې څو ځله وینځي؟ دا د انقاء دغه مطلب دی. یعنې یو څیز ګنده دی، ته وینې چې دا جسم ګنده دی، نو هغه په 1 ځله او 2 ځله او 3 ځله پیمانه هغې دپاره نه ده. دا ته 1 ځله او 2 او 3 پیمانه هغه څیز دپاره چې بظاهر ګنده نه وي، خو چې یو څیز ګنده دی خو د هغې انقاء مطلب دی. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة ابن زيد. اسامہ بن زید بن حارثہ دا هم درې واړه مسلمانان دي. اسامہ هم مسلمان دی، زید هم مسلمان دی، او حارثه هم مسلمان دی. درې واړه صحابه هم دي که اسامہ بن زید بن حارثہ. انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعب. دفع افاض بمعنى ده. ثم افیضوا من حيث افاض الناس. بیا سکر تاسو بیا را کوزی کې زه تاسو لکه څنګه چې زی نور خلک دغه لپاره وی لفظ دفع. یقول دفع رسول الله من عرفه. رسول الله د عرفه نه راغی حتی اذا كان بالشعب. شعب د دوه غرونو په میانس کې چې کومه لار وي نه هغې ته شعب ګاټي موږ ته د کنډه ووایو. د غر لمنې ته هم شعب وایي، د غر لارې ته هم شعب وایي. حتی اذا كان بالشعب تر دې چې د شعب کې و نزله سورلی نه کوز شو فباله بولې وکړ. وړو بولو ته باله وایي او لوی ته خرات وایي تویسر. فباله پیشاب وکړ. ثم توضأ بیا اودس وکړو ولم يسبغ الوضوء. اودس کې اسباغ ونه کړ، یعنې 3 ځله اودس ونه کړو، یو ځل یې وکړو، یې 2 ځله وکړو. فقلت الصلاة یا رسول الله. الصلاة اتريد الصلاة. نو ما تپوس وکړو چې د الله پیغمبره آیا تاسو لمونځ کول غواړئ؟ فقال الصلاة امامك. هغه راته وفرمایل چې الصلاة امامك. دلته الصلاة ویلې دی، ته پرې نه پوهېږې، لمونځ ستا مخې ته دی. لمونځ نه دی مطلب. د صحیح بخاري کې 181 حدیث وګوره وړاندې لاړ شي. 181 هلته به تا ته پته ولګېږي چې د حدیث مفهوم څه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي. حدیث لږ پوره ووایه. حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة
عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب كوكش شعب طرف فقضا حاجته ولته خپل حاجت پورا کو حاجت ہی پورا کو یعنی سب پیشاب پخانے چکو لگا وکړو لیکن انت کې دلیل چې بالا بوله قال اسامه بن زید دا جمله یاد ساته بعد شارحین دا لیکلی دي دا توزع اعلان دي کوم چې وختي هنه حدیث ته وای چې نه ته استنجا وکړه بس استنجا وکړه دا خیال لای چې راګندې او د سړی کړه ده او پاغه عبادت نه لري لګندې بل او د مکروه ده دا هغه مذهب ده کنه نو دا وغیرہ کې لیکل خبر ادا سن ده او دس بغیر د قربت نه هم قربت دې حدیث نو عالمي کړه احناف ری تعویل لګ گئی چې دا استنجا واخ چې استنجا او فجعلت اصب عليه ويتوضا وسماره دې قتل واري تعالی له شيوخ دا تعویلات کوي مذهب بچي مذهب ما بچ کرے گا نا هغه بارے کې ابن تیمیہ خبره لیکي دا حاضر نشم وره کته ورته ورته وایم اگر یو دس پدې معنا غسل چلاسي وینځل دا د يهودو پشان تحریف او دس پر اسلام یو سیز دی د اسلام نمخه دا دس تصور نه و اسلام کې دس څه دوی او دس دوی لاس وینځل دا دس نه وای دا ابن قیم لیکل دي دا غلط قول له خلقو غلط انا هو غلط قول له دي کې دا کدو وجري یو خدای وجره کوم چې تاسو ما وخت ویل او درې موجوده چې د دنیا جهان سجده خلق راځي د حنفیت پر احناف پر مذهب کو ټوم بي یعنی معتزله راځي پکې ګوتې وای شیعاګان راځي پکې ګوتې وای الجواهر المزیه ما سره یو کتاب ده فی طبقات الحنفیه په کې ما خولې دي چې په دې کې پسونو شیعاګان دي پسونو رافض او په درځونو معتزله دي ای په غوړي په دې داغه د بدنامولو سزا غي پری نه سره پته زبای سنړو قائل نیم ځای د امام ابو حنیفه مذهب اسه معشوم خو نه دا عجیب خبره دي څنګه دا ممکن ده چې امام ابو حنیفه رحم الله دا نسبت کیږي چې هغه توزع به معنی لاس وینځل له بده نه پوي چې اسلام مخه دا د تصور نو او دست کوم ته چې مونږ وضو وایو دا د اسلام یو خصوصیت ته چې مونږ لرا کړل زما غوندې ادنا طالب علم پدې پوي امام ابو حنیفه رحم الله باندې نه پوي دا نسبتونه غلط دي اکی خلق دا غیر خلق داغي یا خبره د کومه چې هغه رجوع کړي دا هم موږ خلکو ته نه معلومه لکه جرابو باندې د عدم مسح امام ابو حنیفه قائلو لیکن د مرګ نه درې ورځې مخکې خپل شاګردان جمع کړي دي او رجوع یې کړی ده کشف الاسرار کې لیکلي دي کم چې دو اصول وزدوی شرح ده باسنه دی لیکلي دي دارنګه د حرمت د خیل نه چې ګنې اسخل الحرام دي هغه نه رجوع کړي دارنګه د فارسی کې قران مجید ویل پاګې موس کول هغه نه رجوع کړي دا خلکو ته پته لګي نه کتاب ورته نه معلوم دا رجوعات دا ثابت دي کتابونو کې لیکلي د ډېر معشوم لنور لامغه چې په زمانه کې کشف الاسرار زمانی کې سره او ماته به کې داخلو چې دینه رجوع کړی دا دینه رجوع کړی دا رجوع خدای له مو خلکو کې پوهه وا اوس په مسله چې نو څوک یاد علم خني چې سره کتاب شته فجعلت اصب عليه ويتوضا دا دلیل دی خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس کړی اگر چې په کې خفت سره کړی خفت والا مسله تاسو مخکې نظر کړی دا چې وضو یو ظلم کې دي شي ود بدلا اندامونه من ظلم دي او درې ظلم سره اسباغ د وضو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ظلم کړی تیرا پات فرض پوره شي ود بدلا کړی تیرا پات متوسط مثلا ثابت شي
او دې لپاره چې پوره طریقې نه هغه همیشه عمل یې سره درې ځله تاسو هم په دې درې واړو عمل کوئ د یو باندې خو ټول عمر وګو د یو ورځ په دې یو ځل باندې وکړئ عمل یو ورځ به چې کنه په دوه ځل باندې وکړئ عمل او خاص کر د عذر په وخت کې لکه تا چې اسکلی مازدیګر مونږ تیاری ابه ودا څنګه چل وګه اوس کته درې ځله مخ وینځي خو بیمار وشي نه یو ځل یې وینځه بس یې مونږ هم نه قضا کی په سنت باندې شي یو ځل کم سے کم په دې عمل وکړي د امام مالک رحم الله مسلک داري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر حدیث کم سے کم یو ځل عمل په جون کې بغار دې بڑے رفع دی فقلت یا رسول الله اتصلی آیات اسموس کوي نو قال المصلى امامك هغه سو فرمایل الته الصلاه امامك الته ما ته په نه پوهیږي څه مطلب چې دا سره یو ځای کې وسته پوه شي چې المصلى امامك څه پته لګی دا عرفات نه چې سړی راځي څه ټایم راځي چې کله ما دیګر ټایم داخل شي ماخام ته نږدې او چې کله ماخام ته نږدې دی راځي هلته نه عرفات نه راځي نو آیا د ماخام مونځ ته په لاره کې وکړي که نه مزدلفې ته بیا رارسي حدیث ته دا مسله واضح دی د حدیث اصل مطلب دغه دی چې دا سړی یو مونځ کم ځای کې کوي دی به مونځ کوي فلمها فقال الصلاة امامك مونځ تا مخکې دی ستا څه مخ یعنې مصلا ستا مخې ته ده د مونځ کولو ځای چې کوم دی موضع الصلاة امامک د ماښام او د ماسخوتن مونځ دا کوم ځای کوي حاجي دا مزدلفه کې کوي عرفې پر ورځ فرقیبان راسور شو فلما جال مزدلفه کله چې مزدلفې ته راغی نزله صلی نه کوز شو فتوضا او داسې وکړو دا هغه مسله چې استحباب ثابتېږي یعنې اودس یو کړی دی په شعب کې او دویم اودس یې کوم ځای وکړو مزدلفه کې او میاشت کې څه ثبوت د بې اودسۍ نشته څه ثبوت د بې اودسۍ نشته لہذا دلیل د دې شو چې که سړی بغیر د قربت نه اودس په اودس باندې وکړي نو خیر دی ثواب به ملو شي خو دا مطلب نه دی چې د مازدیګر ټایم داخل شوی دی ته اودس وکړې ثواب ملو شي امونځ ونه کړې ماښام دپاره بیا وکړې حدیث به دا مطلب وي مطلب نه مطلب د دې سوال د جواب دپاره خلک وتښتي نو هغې حدیث کې تعویل کوي حدیث کې تعویل ضرورت نشته یعنی یو سړی دی هغه اودس کې دی په هغې اودس باندې هغه څه مونځ کړی دی یا نه دی کړی او د ټایم دپاره مونځ ټایم شو نو دی بل اودس کولی شي که نه شي کولی شي اجر به ملاوي که نه ملاویږي ملاویږي به دلیل حجت دی په دې باندې حدیث په دې دلیل دی کله چې مزدلفې ته راغی راکوز شو اودس یې وکړه فاصبغ الوضوء نو ښه اودس یې وکړه په تخفیف سره م اودس کېدی شي اسباغ هم کېدی شي ثم اقیمت الصلاة فصلی المغرب بیا اقامت وکړی شو د مانځه دپاره نو ماښام مونځ یې وکړو ثم اناخ کل انسان بعیره فی منزله ماښام مونځ هلته کې وکړو او بیا هر انسان څه چل وکړو خپل بعیر یې په خپل منزل کې چوکو اناخه اوښ چوکول اوښ چې کېنی نو څه سره کوي خپه ورله تړي ورله خپه ورله تړي دې دپاره چې دی په اسانه کېني سیلالی یې نو هم ولې یو خپه تړي کنه هغې ولې یو خاص ځای وي دا ځای که نه خاص ځای ورله وي دا هغې یو ګزار سره بیا راغورځېږي زمونږ کار نه دا دا عربو کار ده ټوټې غوندې هغې وایي په یو څیز باندې او داسې په طریقه باندې ووایي چې پته هم نه لګي چې څنګه وو ثم اقیمت العشاء فصلى ولم يصل بینهما بیا د ماسخوتن د مونځ اقامت شو
نو مونځ یو کو ولم یصلی بینهما دواړو په منځ کې بل مونځ نه کو. یعنی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا. دلته کې د حدیث د آخري حصو تعلق کتاب الحج سره ده. نور تفصیل بتالته وره دلته کې دک خبر ده. البته دلته یو دوه خبرې مزید اضافه کول پکار دي چې په دې حدیث کې نشته. یو خبره ده چې دغه د مزدلفه پشپ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم وبو باندې اودس کړو. په زوائد د مسند احمد کې دا حدیث ترې چې دا زمزم دی. دا بګیله څو نقطه ده. د زمزم په وبو باندې اودس کېدی شي. مونږ چې کله حد چتلیو په کار باندې زمزم باندې مونږ ډېر اودسونه کړي. اوس یې بند کړي دی هغه. اخکته زګونه چې کوم د جمعات نه لوي دی. اخکته انډرګراوند او زمزم باندې کې مونږ لیدل د زمزم کوی مونږ لیدل. او دهشتګردۍ مشهګردۍ ډېرې شوې نو دې هغه ځایونه اوس بند کړل. البته احناف دا لګي چې د زمزم اوبو سره د سړی استنجا نه کوي. سره بواسیر پیدا کېږي. اوس هم خلک خو عجایب پسند دي که نه. دې وایي دا اوبه متبرک دي نو ځکه نه یې که بس کیمیایي اثر داسې کیمیایي اثر به داسې وي چې به خشکي ډېره پیدا کړي. او خشکی با کلمه برداشت کول نشي شاید د هغې د وجې بواسیر پیدا کړي. د بزرګۍ وجه نه ده. بزرګۍ وجه نه دومره چې ممکن ده چې په هغې اوبو کې څه داسې څیز وي. خو دا کتل غواړي چې آیا واقعي داسې ده او که ناسې خلک وایي. دا حدیث دا کم چې مونږ ووایي چې الماء الذي توضأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة اذن کان من ماء زمزم اخرجه عبد الله بن احمد بن حنبل فی زیادات مسند ابیه باسناد حسن من حدیث علی بن ابی طالب. یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې کوم اودس کړو ناغه اوبه د زمزم ویخ. بس کې خو